أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورة فاطر مکی سورت تے 63 دے په نزول کے رستو د سورت فرقان نا مخی آیتون سورت کی چی کلا اختیارات دا اللہ ذکر کرو نو دلتا وی چی دا حمد لائق اللہ دے نو زکا وی الحمدللہ فاطر السماوات والارض دارنگی مخی صورت کی چی عجز ذکر کو دا شرفاؤ نو دلتا کی وی چی تاسو ټول اللہ تا محتاج یئی انتم الفقراء الاللہ دارنگی مخ کی صورت کے نفی د شفیع قہری وا نو پدی صورت کے نفی د شفیع قہری باندے دلائل با پیش کئی دعوت صورت بئی نفی د شفیع قہری پا ادلو سلاسو باندے او اثبات د توحید بئی خلاصہ د صورت کی ادلہ عقلیہ و پیش کئی پا توحید 12 نفی د شفیع قہری بئی تسلی بئی مبلغ تا پیغمبر تا کم چے مخالفین دی منکرین دی ناغیل زجر او تخویب بئی او سوک چے منون کی دی مومنان دی موحدان دی ناغیل بشارت او زیرے اولنا مسئلہ دا توحید با پیش کئی بیا رستو آیاتونو کے تسلیبم پیش کئی دلائلم پیش کئی پا توحید باندے او سوک چے نمانون کی دی ناغیل تخویب بم ورکئی الحمدللہ فاطر السماوات والارض ټول صفتونه د اولوہیت خاص اللہ د پار دی چی پیدا کون کے د اسمان نو د زمکی دے جاعل الملائکت رسولا گرزون کے دے ملائکو لرا استازی ملائک استازی دی دا اللہ رالیگی انسانانو تا پیغمبرانو تیرا لیگی جائل الملائکت رسولا گرزون کے دے ملائکو لرا استازی اولی اجنحت انداسی ملائک چی آغا وزر والدی مسنا و سلاس و ربا دو دواو دری دری او سلور دا چا پاکی وزری دی دو دوا دا چا وزری دی دری دا چاس وزری دی سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیادی کئی پا پیدائش کے چالچی غواری چالا اللہ زیاد ورکڑی نو چالے کم احادیث کے راتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل
چې ما ولیدو جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل صورت کې نو دا هغه شپږ سوه وزرې وې. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې په هر شی باندې قدرت لرونکی. الله قادر دی، سچی کوي کولی شي. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هغه چې کولاو کی الله د خلقو د پاره د رحمتنا. ما یفتح الله للناس، هغه چې کولاوی الله د خلقو د پاره د رحمتنا فلا ممسک لها، نو نشته څوک بندونکې داغي. چې الله یې کولاوی نو څوک یې بندولی نشي. وما یمسکو، چې الله یې بندوي فلا مرسل له من بعده، نو نشته څوک را لیږونکی را خلاصونکی د هغې رستو د الله نه، د الله نه بغیر هېڅ څوک نشتی چې بیا را خلاص کی. الله دې بند کی او دې را خلاص کی. څوک په الله باندې زورور نشتی. دا یو قسم دلیل هم پیش کوي په دې باندې چې الله باندې څوک زورور نشتی. وهو العزیز الحکیم، الله دې غالب حکمت والا. الله غالب دی، الله حکمت والا دی. سچی کوي نو کولی شي. اختیارات د الله دي، څوک په الله باندې زورور نشتی. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، اے خلقو یادوئ نعمت د الله په تاسو باندې. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا شته څوک پیدا کوونکی د الله نه سوا چې رزق درکوي تاسو له د اسمان او د ځمکې نه؟ څوک شته چې تاسو له رزق درکړي؟ لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت سوا د هغه نه بل. فانا توفکون، نو کم طرف د تاسو اړولی کیږئ؟ الله یو پرېښودی دی، بل طرف ته روان دي. خلق لګیا دي نور سوی حالات الله راولي د پکې بیا لګیای نور سوی. الله ته پکې بعضې خبرې کوي، الله ته پکې بد وایي. د چا سدی او د چا سدی. مال و دولت دے اللہ ورکڑے، وائغس نو دا اللہ مالو اللہ واغس. پدے کے استاد گیلے د شکوے سا حق دے. بعض خلق وی ما باندې نه پیرزو کېدا، ته یې څه شی چې داسې خبرې ته کې. نو بیا د شرک او د کفر غوندې خبرې کوي. هغه خبرې کوي چې هغه د انسان سره مناسب نه چې الله بارک وکړي. نو الله وی اذکروا نعمت الله علیکم، یادوئ نعمت د الله په تاسو باندې څومره انعامات یې تاسو باندې کړیو. تا تر اوسه پورې شکریا ادا کړوه. چا باندې چې حالات راغله هغه اوس په ناشکرۍ باندې شروع کړه، لیکن چې نور خلک اینی ناغي ته یاد شو، دا خو د الله انعام وخا. الله مال را کړو او موږ خو د الله حق نه دی ادا کړی. مال او دولت کې د الله چې کم سره باندې لازم کړي و هغه نه دي کړي، شکریه یو نه ده ادا کړي. دی دغسې خلک عبرت واخلي، د دې حالاتو نه سبق واخلي. او بعضې خلک یې جواب خپل بېدینۍ ته واوړي، په بېدینۍ باندې خک لږ شي. نو الله وایي نعمتونه یادوئ د الله په تاسو باندې. هل من خالق، آیا شته څوک بل څوک خالق د الله نه سوا؟ څوک شته یرزقکم من السماء والارض، چې رزق درکړي تاسو له د اسمان او د ځمکې نه؟ لا اله الا هو، نشته وي، نشته لایق د بندګۍ، نشته څوک رزق ورکوونکی د الله نه سوا، نشته څوک خالق د الله نه سوا.
بل څوک نشتی د عبادت لایق نشتی د आवाज کولو قابل نشتی فانا توفقون نو تاسو کوم طرف ته اړولې کیږي معمولی او سپېړه رااله تلاړې بل طرف ته واوښته وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تسلی وَإِن يُكَذِّبُوكَ کدا خلق تکذیب کوي ستا فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ نو یقینا تکذیب کړي شه د رسولانو من قبلک استانه مخکې ډېر شي انبیاء علیهم السلام تیر شي دي داغي تکذیب شوه ده خلق بوته دروجن وي چاوته ساحر وي چاوته سوي چا سوي دا خبره نورو پیغمبرانو بارک هم شوي دي نو کتا ته اوئی نو خپکیگا ما تسلی پیغمبر ته ورکی منگ تم تسلی دا هر یو مبلغ ته تسلی دا خلق بلگیائی خبری بکی سوک با مخامخ کئی او سوک با پشیشا کئی اللہ وی خپکیگا پی ما پیغمبر ته کرلا نتسی شئی وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ کدا خلق تکذیب کے استانو یقینا تکذیب کرے شوه دے رسولانو استانه مخکې وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الله ته ورګرځولې ټول کارونه الله ته ورګرځي کزه زینو زه ال ته ورځي وي ابازول ورځي کزه زینو د مرګ ل ورځي او کزه زینو چرته بزي دغه قبر دی دغه مرګ دی بیا ورپسې برزخ دی قبر دی نور پسې قیامت ته قیامت کې الله ته پورته کېدلی بیا یا ایها الناس ان وعد الله حق اے خلق یقینا وعد الله حق رښتونی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه کې وانه چې تاسو لره ژوند دنیوي ژوند تاسو دوکه کې چتوانه چي دی وی کده خدا ژوند دی کمال دی خدا دی نعمتونه دی خدا دی اخواته هیڅ نشتی دی لګیا دی په دنیوي ژوند باندې مغرور شه دی زما مقابله وسوک کوي وي سوک دی چې هغه ماته داسې خبرو کی وي لګیا دی په غرور کې لګیا دی تکبر کې لګیا دی الله معمولی غونډه کې په پیراوسته غرور تکبر لاړ خاور سره میلاو شو نالاوی اے خلق دا الله وعده رښتونی دا یو ورځ به داسې کېږي تب مړ کېږي با زیبا قبر تا او بیا به یو وخت راځي چې بیا به دوباره راپورته کولی کېږي نو ان وعد الله حق د قیامت وعده رښتونی ده د مرګ خبره رښتونی ده باس بعد الموت خبره رښتونی ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه کې وانه چې تاسو له ژوند دنیوي دوی دا ژوند دنیوي دی بیا خو نشتی وي ژوند دنیوي دی وي مال او دولت ته دا بینو همیشه وي زم جوړ کړل دینه بابا عزیز په قرار ناسم یولته په بل اړولی ناسم اس کار بنکم اغه زینه به تیار راضی کرایانی برازی زو په قرار مې ناسم غرض مرا غرض ما مزيبکم فلا تغرنکم الحیات الدنیا او دا الله حق پکې ادا کا الله ولی ناراضه کې نا الله حق ادا کا الله بستا خیال ساتي ستا د مال حفاظت بو کی ستا د عزت حفاظت بو کی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه کې وانه چې تاسو له ژوند دنیوي ولا یغرنکم بالله الغرور دوکه کې وانه چې تاسو په الله باندې څوک دوکه کوونکې په الله باندې دوکه نه کیخه شیطان دې لګیا دی خلق دوکه کوي او نو شیطان تا دوکه نه کی چلتا ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان تاسو د پاره دشمن دی فاتخذوه عدوا نونی سیاغل رب دشمنی شیطان دشمن دی نو په دشمنی یونیسا دشمنی وسرو کا هغه چې ته کوم خبره کوي کوم خونه ته خي هغه معنا الله چې ته کوم سویل هغه کا نو الله وی شیطان تاسو د پاره دشمن دی او دشمن سو په دوستانه نه نسی نو فتخذوا عدوا نونی سیاغل رب دشمنی
انما يدعو حزبه یقینا را بلی دا شیطان خپل ډلې لرا را بلی به لیکونو من اصحاب السعیر دې د پاره چې شي دي د جهنم یانونا شیطان ځان ډله جوړي نو لګیا دی مهنت کوي یو غصه شیطانان دي بل طرف ته د انسانانو نه ځان ډله جوړي ویلو مخکې ویدی بس جهنم ته بیایم د نیغې لارې نه به اړوم الله وی چې ستا چا تابعداري وکړه لأملأن جهنم نو جهنم به دې ډکوم وی الله ورته ویلو نو الله وی انما يدعو حزبه یقینا را بلی دا شیطان خپل ډلې لرا ځان له چې کومه ډله جوړی نو دا را بلی دې دعوت ورکې د شرک او د کفر د مخالفت د الله او د الله د رسول لیکونو نو انجام بداشي عاقبت بداشي چې شي بدی د جهنم یانونا الذين كفروا کسان چې کفر کړل لهم عذاب شدید د دې پر عذاب سخت دی کفر کړل نو سخت عذاب دی ورلا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او عمل صالح کړل لهم مغفرت و اجر کبیر د دې لپاره بخنه دا او اجر لوی دی ایمان او عمل صالح دا ستا کار دی الله وت بخنو کی لوی اجر بدر کی جنتونه بدر کی عزت بدر کی دنیا کې آخرت کې عزتونه دي د الله سره دي او که خلاف دی وکړو جو بے عزتی دا دنیا کې به الله بے عزت کی نو قیامت کې به بے عزت کی جهنم کې به ورو منډي ورپسې د نورو د اعمالو تذکرہ کوي هغه به بیا شي ان شاء الله رکوع پوره شو اول ابتدا دا ان شاء الله بیا وش الحمدلله فاطر السماوات والارض ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دي پیدا کون کې د اسمان نو د زمکه او جاعل الملائکه رسلا ګرځون کې د ملائکه لرا استازي ملائکه استازي جوړي بعض ملائک دی هغه استاد هغه استاد جوړ کی قاصدان ته جوړ کی ویسے دا زما پیغام خلقو ته ورسوي وي اولی اجنحتنا ملائک دی نو وزر والدی مسنا دو دواود وسلاسا و دری دری و ربا و سلور سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیادت کی اللہ پا پیدائش کی چار سچی اغواری ان اللہ علی کل شیء قدیر یقین اللہ دے پار شبائے قدرت لرن کے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها آغا چی کولاو کی اللہ دا خلق دا پار دا رحمتنا فلا ممسک لها ننشتے سو بندون کے داغے وما یمسکو کم سچی اللہ بند کی اللہ بندین فلا مرسل لہن نشتے سو رالیگون کے راخلاسون کے داغے من بعدی رستو دا اللہ نا دا اللہ دا بندول نرستو سوگ دا اخلاصون کے نشتی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ واللہ دے غالب حکمت والا یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے خلق یادوئی نعمت دا اللہ پتا سبانے حل من خالق غیر اللہ آیا اشتے سوگ پیدا کون کے دا اللہ نا سوا یرزقکم من السماء والارض چی رزق در کی تاسولا دا اسمان عظمکنا سوگ اشتے دا سے نا نشتی لا الہ الا ہو نشتے لاغ دے با سوا دا غنبل نشتے سوگ الہ نشتے سوگ معبود نشتے سوگ حجت روا نشتے سوگ مشکل کشا نشتے سوگ پر یاد رس اللہ ہو ما سوا دا اللہ نا فانا تو پکونو کم طرف تتاسوڑ بولے کی گئی وَإِيُّ كَذِّبُوا كَذَا خَرَسْتَا تَكْذِيب كَيْنُ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نو یقیناً تکذیب کرے شیدے در رسولان استان مخ کے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ ترگرزولے شی ٹول کارونا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے خلق یقیناً وعدد اللہ رشتنی دا وعدد اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکا کی وانشی تاسو لرا جون دنیاوی ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکا کی وانشی تاسو پا اللہ بانے دوکا نکی تاسو پا اللہ بانے سوک دوکا کون کے ان الشیطان لکم عدو یقیناً
شیطان ستاسو د پاره دشمن دی فتخذوه عدوان ونیسئ شیطان لره په دشمنۍ انما يدعو حزبه یقینا را بلی دا شیطان خپل ډلې لره لیکون من اصحاب النار سیر دې د پاره چې شي د جهنم یانو نه لیکونو دې چې انجام داشي عاقبت داشي شی ودا د جهنم یانو نه الذين كفروا آکسان چې کفر کړل لهم عذاب شدید لپاره عذاب سخت دی والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او عمل صالح کړل لهم مغفرت و اجر کبیر د دې لپاره مغفرت او اجر لوی الله رب العزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.